الله سبحانه وتعالی مونږ تاسو باندې ډیر بشبها او ډیر زیات انعامات او احسانات کړي او قرآن کې الله پاک فرمایي و ان تعودوا نعمت الله لا تحصوها کچری تاسو د الله نعمتونو شمارلو کوشش کوئ نه لا تحصوها تاسو دغه احاطه او دغه شمار نشئ کولی اور انسان خپل زندگی کې خپل بدن کې خپل دیبار معاشره کې خپل خاندان کې چې کم کم د الله فضل او احسان ته ګوري د لوی لوی نعمتونه الله پاک موږ تاسو باندې کړي الله رب العزت رته صحیح سترګې غوږونه ژبه بدن دار کړي دا د الله پاک احسان دی بیا الله رب العزت اولاد را کړي نیکه ښځې را کړي مور پلاری را کړي ښه کوري را کړي ښه خاندان قوم ملت سره تعلق دی دا د الله پاک احسانات دي خو بعض انعامات او احسانات داسې دي چې هغې طرف ته انسان بدقسمتي سره توجه نه وي هغه د الله پاک ډېر لوی نعمت او احسان وي او موږ چې جدید دور سره تېرېږو د الله رب العزت انعامات او احساناتو باران هم زیاتېږي موږ دا غوښتله چې لږ وخت کې لرې ځای ته ورسېږو الله رب العزت ګاډي انتظام وکړو بیا مو دا وغوښتله چې نه دې نه لږ تیز سفر وکړو الله پاک جاز ته وجود نصیب کړو بیا موږ ته دې خبرې ضرورت پېښ شو چې مونږه پلار اور زوی ښځه او خوند مشر او کشر کې خپله کې د رابطه تیزه شي هغې دپاره الله رب العزت د موبایل وجود اور موبایل ایجاد دا د الله پاک احسان دی د انسانیت باندې یو دور مونږه داسې تیر کړی دی چې دا کم مشران دي خیر د دې نه تاسو تپوس وکړي چې کله د ټلیفون موبایل نیټ دا نه و دا شیزونه نه دوی به یو بل ته خط لیکلو چیټي به ولیکله کلي کې تعلیم یافته کس پسې ګرځېدو چې زما زوی دوبۍ کې دې ته لږ لیکلو که چې هغې ته کاغذ استعمال و دلته نه به هغه چیټي ولیکلی شوه هغه سړی به دو درو میاشتو کې هلته لاړو بهر ملک ته هغه خط په هغې ته میلاو شو بیا به هلته نه هغې جواب ولیکلو نو دوی باندې ډېر کافي وخت لګېدو او بل ورځ ما ته خپل ترور دا کیسه کوله مور طرف نه کومه ترور ده زمونږ ماما دې اوس وفات شوی 2007 کې الله دې وبخي زمونږ خاندان کې اول کس و چې دوبۍ ته لاړو او تل یې جاتې کې و د مشرانو ته پته چې جاتې کې به څنګه تلو دلته نه به کراچۍ ته لاړو هلته نه به لانچ کې ډبو کې بند کړو پټې باندې هلته دوبۍ کې خلیجي ممالکو کې سمندر باندې به کوز کو بیا به پټ کار کولو ډېر زیات تکلیف و نو وایي چې زمونږ کله مشر ورور لاړو نو هغه سره څه کسان دلته علاقې نه نور هم وو نو ماته وایي چې زمونږ پلار ته بازار کې چا ویلو چې فلانکې د دې زوی دی غام جاتې کې وفات شوی دی وایي مونږ والي صاحب کله کور ته رالو اوه شپه اوه ورځې هغه به نه خوب کولو نه به یې روټۍ خوړه مونږ ته پته نه وه چې د پلار مو ولې خفه دی خو د خبرې مونږ نه پټه ساتلې وه وایي درو میاشتو بعد چې کله مونږ ورور دوبۍ نه خط راولېږلو چې مونږ پلار ته کسانو پړاو کو چې دې کې دا لیکلي چې زه الحمدلله په خیر رسېدلی ما دا کار دی مزدوري ده کوم دا کوم وایي مونږ ولې سره ډېر زیات خوشحاله شو صدقې وکړه خلکو ته یې ټول کور والا راغونډ کړو چې زه د اوسه پورې چې خفه وم صرف دې پورې چې ما دا خیال و چې زما بچی وفات شوی دی الحمدلله هغه ژوندی دی دا د چیټي راغله بیا دې پسې مونږ چې لږه ترقي وکړه بیا هغه کار و چې ټیپ ریکارډ کې بدل نه کیسټ ریکارډ کو دوبۍ ته څوک تلو هغه ته هم به دا ورکړو هغې به هلته واورېدلو هلته نه به هغې بیا ریکارډ کو بیا به جواب وکړو دغه کار د دې مشرانو د دا دور یاد دی دا اوس د 97 98 99 پورې دغه طریقې کار دا اوس لږ دور کې زما خیال دی چې د 2001 2 کې د ټلیفون موبایل نه دا وجود ته راغلو بیا به غونډ کلي کې یو ټلیفون و چې چا ټلیفون وکړ فلانکي کور ته لاړ شه دوبۍ نسبي ټلیفون کړی پلار کړی غونډ خاندان به رالو هلته به خبرې وکړي دې پسې 2006 کې د موبایل راغلو بیا ساده موبایل وي اوس موږ کم دور سره تېرېږو ایپل موبایل سمسنګ موبایل کمې کمې نوي نوي ټیکنالوژیز راغلي زما د خبرې مقصود دا دی د الله رب العزت موږ تاسو باندې انعام او احسان دی شپږو میاشتو کې کومه خبره به رسېده او پس جواب هغه اوس سیکنډ او منټ کار دی واتساپ ټیلیګرام اور میسنجر باندې میسج او میډیا دومره عام شوه چې یو ځای کې جرم وشي ظلم وشي منټ کې سیکنډ کې پوره دنیا خبري اوس د لږ ریسنټلی د میاشت په کېږي سیلکوټ کې هغه د سریلنکا کم منیجرو ډېر ظلم سره یې مړ کړی چېرې دا ګستاخي رسول دی او دا دی او دا دی نو
عوامو نستا قانون لاس کې اخیستل نه دي پکار چې کوم سړی جرم کوي ګورنمنټ شته آئین شته قانون شته هغې ته یې حواله کړه که هغې فیصله ونه کړي نو بیا مجبوري نه به لاس اوچتی خو سټیټ ذمه داري د هغه ده خو بهرحال چې هغې کم انداز سره هغې مړ کړی او کم انداز سره هغې سوځولی و هغه ویډیو چې د هغې خاندان ته صرف منټ سیکنډ کې رسېدلی دي هغې خاندان والا هر څه وکتلو چې زموږ سړی خو بچ نه دی نن موږ داسې یو دور سره تېرېږو زما د خبرې مقصود دغه دی چې دا موبایل دا یا نعمت دی یا مصیبت دی دي دواړو نه خالي نه دی که چېرې دا ووایي چې دا موبایل نعمت دی دی به بیا ته مثبت استعمال کوي دا به ته صحیح استعمالوي اور که چېرې موبایل د نعمت ونه ګڼلو یو ساینټیفیک ایجاد وګڼلو چې دا یو بس ساینسدانانو ایجاد کړی دی زموږ ضرورت دپاره دا بیا سړی غلط استعمالي او دا د سړي د هلاکت ذریعه ګرځېږي هغې تاسو آسان مثال باندې ځان پوهېږي دا چړه اور چکو چې مونږ کور کې استعمالو دا مونږ دې ته استعمالو چې دې سره فروټ یا سبزي کټ کړلی شي غوښه راشي غوښه د کټ کړلی شي څه ضرورت دی دې دپاره اوس که دا د چړې مثبت پازیټیو پهلو دی چې دا ته ښه کار کې استعمال کړي چړې یو دویم غلط استعمال دی چې دې سره ته چا لاس پرې کړي چا باندې ګزار وکړي څوک زخمی کړي یا څوک قتل کړي ورسره دا د چړې غلط استعمال دی او د چړې کې دواړه پهلو پرته دي دا که ته پازیټیولی ښه نه شیانو کې استعمالوي دا استعمالېږي که بد کارونو کې استعمالوي بد کار کې استعمالېږي نه دې یو قاعده او ضابطه مونږ ته معلومه شوه په دې قاعدې او ضابطې ځان پوهېږي هر هغه شیز چې هغه نفع ورکوي نقصان هم نقصان دپاره استعمالېږي نفع دپاره استعمالېږي د هغې اخیستل خرڅول دا جایز دي دیو جنه که یو سړی د موبایلو کاروبار کوي چې زه د موبایل خرڅوم نه ته هغې ته دا نه شي ویلی چې دا حرام کاروبار دی ولی د موبایل صحیح استعمال هم شته دی نه چې کوم شي صحیح استعمال وي هغې باندې ګناه نه وي یو بل مثال باندې ځان پوهېږي کمپیوټر او لیپټاپ دې کې موږ تیسیس لیکو ایم ایس ورډ کوم ایم ایس آفس دی او دغه رنګې ان پیج مختلف فوټوشاپ ډېر پروګرامز دي هغه انسان زندگی ضروریات دي آډیټ ور باندې کېږي ویب سایټ یې چلېږي نه دیو چې نه که کم سړی د کمپیوټر یا د لیپټاپ کاروبار کې هغې ته حرام نشي ویلی اوس یو سړی دی هغه چې موبایل یا لیپټاپ غلط استعمالي هغه د هغه خپله ګناه ده خو مثبت شیزونه یې شته دي که نه البته ټي وي خرڅول دا جایز نه دي ولې د ټي وي مثبت استعمال شته نه که یو چینل باندې مکه مکرمه ښیي نو څو باندې ګانې بجانې فلمونه او ډرامې ښیي نه دی چې موږ خلکو ته چې ټي وي کاروبار جایز نه دی ټي وي خرڅول یا اخیستل یا د دې کمپني کولول یا د دې ایجنسي کولول دا جایز نه البته لیپټاپ اور کمپیوټر د دې استعمال گنجائش ده ولې تر دې پورې چې نن مدرسو کې هم لیپټاپ او کمپیوټر استعمالي دې نه تاسو په دې یو قاعدې ضابطې باندې ځان پوهېږي بل دا چې زمونږ کم چې معاشرې کې مالداري خلک دي سرمایه‌دار دي یا دوبۍ کې دي یا خلیجي ممالکو کې دي یا سعودي کې دي یا یورپ کې دي چې هر ځای کې دي او دا خبره زه عموماً کوم دې ملګرو ته مونږ چې لږې پیسې وګټو پهله نمبر باندې مونږ بچي ته موبایل واخلو دا زموږ اول کار وي او دې کې نه ګورو چې زما بچی بالغ دی که نه بالغ دی آیا دې کې د دې شیز استعمال شته صلاحیت که نشته دا خو بدو تمیز کولی شي که نشي کولی اور دویم چې لږ موده تېره شي بیا ورته موټرسایکل هم واخلو د دوه شیزونه د پلار اول ترجیحات دي چې ما زه دوبۍ ته لاړ شم بچي ته د دوه شیزونه اخلم او دا دواړو انتهایي نقصانات دي موټرسایکل وجې نه کور ته چې راځي یا به جنازه راځي اور یا به داسې حالت کې درته راځي چې سر بې مات وي اور یا به خپې لاس مات وي کور کې بیا پروت وي پلستر یې بیچولی وي د موټرسایکل دا نقصان دی ولې نوجوان وینه ګرمه ده هغه دې ته نه ګوري چې دا زما ضرورت دی هغه ورباندې خپل عیش عشرت کوي چې کله یو ښه شیز عیش عشرت درجې ته وړي هغه نقصان کوي دا موږ عموما معاشرې کې موبایل کې موږ څه نقصان وکړو چې کله ته دې کم عمر کې 12 13 14 10 سال ماشوم ته موبایل حواله کړي هغه باندې ښه بیانات اورېدل یا پازیټیو شیزونو کتلو په نسبت باندې هغه نیګیټیو طرف ته لاړ شي هغې باندې ګنده فلمونه ګنده ډرامې ګنده ویب سایټس دا شیزونه ګوري هغه اخلاقي طور باندې هم تباه و برباد شي هغې کې د مور پلار تمیز بیا نه وي دې وجې نه تاسو ته ګزارش او درخواست دغه دی چې خپل نوجوان نسل چې څومره پورې هغه ذهني طور باندې میچور نه وي پوخ نه وي تاسو ګورئ دوه پیغمبرانو ته عیسی علیه السلام اور یوسف علیه السلام دې پیغمبرانو ته الله پاک بچپن نه نبوت ورکړی دی نور هر پیغمبر ته نبوت د 40 سال بعد ملو شوی دی
نو علما دا لیکي چې 40 سال کې د انسان ذهن پوخ شي د دې خپل خواهشات کم شي او د آخرت طرف ته رغبت زیات شي نه داسې عمر کې الله پاک پیغمبرانو ته نبوت ورکړی دی زما خبرې مقصود نه چې تاسو 40 سال شي بیا هغې ته موبایل ورکړه ولې 40 سال کې هغه ګیره سپینې وي نن سبا د نوجوانانو ځوانۍ کې ویښته سپین شو خو کم از کم چې هغه کې ذهني میچور راشي هغه د ښو بدو تمیز کولی شي 25-30 سال کې دې د بعد ورته ورکړه که نه نغه وجې نه زموږ نوجوانان نسل اخلاقی طور باندې طبعی طرف ته روان دي یو بل مثال باندې ځان پوهی کی 2.5 کالو ماشوم دی 2.5 کالو 2 کالو د 2 کالو ماشوم چې کم شیز لاس راځي غي خولې ته اچي انده سیدا کنه دا موږ چې کله ماشوم په پاپولی کې موږ دا کوشش یو مور ته دا وایو خزه دا چې د خیال کو د سونو خوري بیمار نشي اکثر د ماشومان چې بیماری کې د دیو جن بیماری کې چې موري د سي کمزوري وي نسمنه غونډوي خدمت ډیر چوستانه وي ناغه ماشوم اکثر بیماری غي وجه سوي اما شو بس مګه ګرځي چې څه ګوري خولې ته اچي کله کله جراثیم د یو شیز اخري چې غي سره جراثیم غدا هغه وجنه بیمار شي بیمارول ولا الله رب العزت خو سبب خورته وی کنه اوس د 2.5 کالو ماشوم ته تا چاړو ورکا څه خیال مده او په دینه تور کې چې دا جاړي به د چاړي سره بلور کې لوبي کې دا دینه بزخ بیغمه او دا بس بل لوبو کې مصروف وسی اوس د ماشوم چې کله د 2.5 کالو ماشوم دا چاړه راغلي د چاړان خولې ته وري چاکو خولې ته وړي دې ته دا پته نه لګي چې دا بلیډ دې زما خوله کټ کوي اوس چې کله تا د 2.5 کالو ماشوم ته د چاړه یا د چاکو د لاس کې ورکو دا خپل ځان زخمی کی خپل خلبن زخمی کی کې دې شي هسپتال ته بوزي ټانکی ورته ولګي اندغه رنګي کم عمر کې د ماشوم ته موبایل ورکول بیان دې سې دې لکه لاس کې د چاړه ورکا چې بچي کم ځان ته تباکې په تباکه د چاړه واله ته چې موږ موجوده دور کې معاشري کې د موبایل چې کم پریشانیاں پیدا کړې دي هغه موږ ته سمبلول هغه کنټرول کول هغه یو حد پورې هغه ته لګام نه ورکول د موږ ته انتهایی زیات ګران شوی دي او کې دې شي تاسو ته معاشري کې دا نقصان درکې خو تاسو ته احساس نه وي او ماته احساس دسې دي چې ماته مسلې راځي چې دا مسله ودا د موبایل وجه نه پیدا شوی دا مسله ودا کې د موبایل د استعمال وجه نه دا قتل شوی لکه مودا کېږي دا ما خیال دی چې 3 یا 4 میاشتې کېږي ما ته یو کس راغلو خو انتهایی کمزور دی د مخ رنګ بالکل تور ما ته مفتي صاحب باندې ډېره غټه ګناه شوې ده او پته نشته الله پاک به ما معاف کړي که معاف نه کړي ما ورته خیر دی موږ ته ووایه که الله رب العزت غفور رحیم ذات دی کیدای شي ما ته وایي چې جی زه ماما کور ته تللی وم زما ماما کورونه ډېر لرې دي سوات اور ملاکنډ دیردیل دا علاقې یادې کی او یلته بس ما موبایل استعمال وجه نه یو جینې سره تعلق جوړ شو بلکې مغه خاندان کې وی بیا لږ مو دې نه پس خبر شوم چې د هغې جینې بل الګ سره کوژدن وشو هغه کس سعودي کې و هغې نمبر ما پیدا کړو هغې ته ما فون وکړو چې هلکه ته د جینې نه واوړه دې ته طلاق واچو که نکاح د کړي او که کوژدن شي دا ما ته که دا په هیڅ صورت باندې زه به دې سره نکاح کوم تا ته اجازت نشته هغې ما ته ویل چې نه دا نشم کولی دا زما خپل خاندان کې تره لور یا ماما لور ده څنګه تا ته پرېږدم ایما ورته وایي که ما سره تعلق وي بیا ایما ورته وایي ثبوت د سره سره ایما سره څه پکچرز هغه ورته ما وټساپ وی هفتې د بعد زه خبرېدم پلار هغه جینۍ ووژله کور کې ویشته پلار یې مغه ټایم پولیس والا ګیر کو جیل ته یې بوتلو چې جیل کې ونه تپوس وکړه وایي چې د هغو والا یو داسې کس دی دا کار یې کړی وایي پولیس والا رالو زه یې اوچت کړم جیل یې راباندې تېر کړو هفته زما موبایل ډېټه چې څو غونډې رانه واخیست وایي دې ګناه کې زه مبتلا یم که مبتلا نه یم د خدای بنده نور ګناه څنګه یې توره یي که سپینه وي تا د لاسه یو جینۍ زندګي تباه و برباده شوه قتل وشو پلار یې قاتل وګرځېدو هغه لور یې مقتوله وګرځېده دا زموږ معاشرې کې د موبایل نیګیټیو استعمال دی چې کوم موږ نقصانات کو مړي کېږي دا ما تاسو ته صرف یو مثال پیش کړو داسې که زه به دې باندې بیان شروع کړم کېدای شي میاشتې کې ختم نه شي ولې موږ دارالافتا ته دلته سوالات راځي داسې